أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. دولسما سپارہ سورة یوسف مکیۃ وهي 111 آیة. دا سورة یوسف مکی سورت دے دا ہجرتنا مخ کے نازل شوی دی. پدے کے سلور آیاتنا مدنی دی اور نور ټول سورت مکی دی. دولسما سپارہ سورة یوسف مکیۃ وهي 111 آیة. دا سورة یوسف مکی سورت دے دا ہجرتنا مخ کے نازل شوی دے. قرآن پاک دا یوسف علیہ السلام دا حالات و دا واقعات یو عجیبہ ترتیب سرا بیان کرے دے. نکا تاریخ نویس دی اغویتیم دا خپل کوتا ہو تنبیح ورکللا اطلاع ورکللا او دا قصے پا زمن کے اللہ پاک ہدایات ورکلی دی. اللہ چکم دا تقدیر فیصلے کری دی سو کے بدلولی نشی سو کے منی کولی نشی. اللہ چ پچا باندے فضل کول اغواری نکلا تمام جہان خپل سوچنا فکرنا تدبیرنا اوکی او خپل تمام قوت خرچ کی نو اللہ چ پچا فضل کئی نو محروم کولی سوک نشی. یوسف علیہ السلام قصدے کے راضی نہ کرونو ہر قسم کوشش اکو کہ یوسف علیہ السلام ترے سعادت اور نیک بختی میں لو نشی اگرچہ اللہ سے مقرر کرو مقصو شو. یوسف علیہ السلام صبر کرے دے استقامت نے کار رشتے دے دنیا و آخرت کے کامیاب شوے دے. روئے حسد کرے دے دشمنی کرے دا نیک نام نشو دا پلار پا نظر کے ضرور پا نظر کے بدنام شو. پخپل خکل اخلاق و باندے انسان تا پا دشمنان و حاسدان و باندے فوقیت اور برتری و نجات ملاوے گی. بیشمیرا حقائق پر صورت کے اللہ پاک ذکر کری دی. دا سورت یوسف
شان نزول داسې دی چې د مکې مکرمه خلکو یهودو سره مشوره وکړله او یهودو ورته بیا طریقه د سوال وښوله پیغمبر علیه السلام باندې آزمائش او امتحان یې کو وی که په رښتیا پیغمبرې دا راته ووایه چې د یعقوب علیه السلام اولاد د شام نه مصر ته څنګه راغلي دي او د یوسف علیه السلام واقعه څنګه ده نو د دې خبرې جواب د وحی په ذریعه باندې پورا سورت یوسف الله پاک نازل کړ او دا د پیغمبر علیه السلام معجزه وه د نبوت یو لوی دلیل او گواه دی علیه السلام امی انپړ چانه لیکل لوستل یې نو زده کړی او ټول عمر یې مکه کې تیر کړی و د چانه تعلیم حاصل کړی نه دی چېرته کتاب یې لوستلی نه دی نو بیا هغه تمام واقعات چې په تورات کې ذکر و په صحیح طریقې باندې د نور تفصیل سره چې بیانېږي نو دا د وحی په ذریعه بیانېږي بعض هغه خبرې چې تورات لیکلې نه وي قرآن هغه بیان کړلې او په ضمن کې مختلف احکام او هدایات یې راولېږل نو دی په پیغمبر علیه السلام امتحان کو چې د یعقوب علیه السلام اولاد مصر ته څنګه رالل دوی خو د شام اوسېدونکي یا د هغه پیغمبر حال راته بیان کا چې د هغه د سترګو نظر د زوی په جدایۍ کې ختم شوی دی کم پیغمبرو او نور تفصیل بیان کا الله پاک دا آیاتونه نازل کړ نحن نقص عليك احسن القصص الله فرمای من بیانو تا تا بهترین قصه احسن ډیره خشته قصه بما اوحینا الیک هذا القرآن فذریعه د وحی چې تا ته کو هذا القرآن د دې قرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین اگر چې د قرآن د نازلېدو نه مخکې ته د دې تفصیلي واقعاتو نه ناواقف وي یهودو ته په دې کې یو تنبیه ملو شوله چې تاسو په نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم باندې آزمائش کو او په دې کې د پیغمبر علیه السلام کمال واضح شو چې د تاریخي واقعاتو نه ناواقف امی پیغمبر څنګه په واقفیت سره خبرې کوي اوس اذ قال یوسف لابیه هغه واقعات کچې یوسف علیه السلام او فرمایل لابیه خپل پلار ته یا ابت انی رأیت 11 کوكبا اے بابا جان بیشک مالی دلی دی اول استوری والشمس والقمر او نور اسبوگ میں مملی دلی رأیتهم لی ساجدین زمینم دے ټولو لرا لی ساجدین چې ماته سجده کوونکي دي یوسف علیہ السلام معشومو او دا معشوموالی په زمانه کې خوب لیدلی دی یولس ستوري ورسره نور او سپومه وای دا مې لیدلی دی او ما ته سجدې کوي یعقوب علیہ السلام 12 زامنو او دا 12 واړه زامن د هر یو زوی بیا اولاد شوی دی نو 12 خاندانونه ته جوړ شوي دي د ټولو ته بني اسرائیل ځکه وایي چې د یعقوب علیه السلام دویم نوم دی اسرائیل
اسرائیل من عبد الله دا اللہ بندہ اسراء بندہ ایل اللہ اسراء بندہ ایل اللہ دا اللہ بندہ عبداللہ یہ مانا دا دے وجہ بنی اسرائیل دا عبداللہ اولاد یعقوب علیہ السلام یو بی بی کرے وا دا غیر لیانو مو او دا پلارے لیان نم دے لیا بنت لیان نو لس زامن دا مشر بی بی نشوی دی بیا اغا وفات شلا نو دا دی لیا دویم خور دا راحیل نمیرے یعقوب علیہ السلام دا اغی سر بیا نکاح اکرلا نو دا اغی نا دو زامن پیدا شو یو یوسف او دویم بنیامین نو دا دولس زامن دا یعقوب علیہ السلام دی نو دا یوسف علیہ السلام سکر اور بنیامین او ناسکرنا لس کسان جدا دی نو دا ناسکرنا دا یوسف علیہ السلام سره حسد کرے دے یوسف علیہ السلام معشومو او دا پلار دیر خواهو دا پلار توجہ زیادہ دتوا نو دیرونه وی منگ ظلمیو کار خدمت خکولی شو او دا معشوم چرے نو د سره مینه کوي او منگ سره نه کوي پدې چل نه پیګو د پلار توجه بزان ته څنګه راړو معشوموالی کې د خوب ولیده چې دا 11 کوكبا 11 ستوري دا لس میرانی او دا یو خپل دا 11 ستوري دي 11 سرونه 11 ستوري دي او الشمس والقمر او نور او سپومه دا مور او پلار دي بما تسجده کې نو خوب بالکل واضح دی یعقوب علیہ السلام چې دا خوب ووریده نو سمدستی په الله پاک پوی که چې دا 11 ستوري دی 11 سرونه دي او شمس او قمر د مور پلار دي او یو وخت به داسې راشي چې یوسف علیہ السلام ته الله پاک ډېر لوی شان ورکي او دا ټول به ورته سلامي شي اوس که ډېرونه دې وخت کې خبر شي نو نقصان به راته ورسوي ویرونه ته مه وایه اذ قال یوسف لأبیه هغه وخت یاد کا چې یوسف علیہ السلام او فرمایل لأبیه خپل بابا جی ته یا ابته اے بابا جی انی رأیت 11 کوكبا بیشک مالی دلی یول استوری والشمس والقمر او نورسپو میں رأیتهم زبنم دیلرا لی ساجدین جماعت سجدہ کونکی قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك قال يعقوب عليه السلام وتو فرمائے يا بني اے بچڑیا لا تقصص رؤياك ما بیان ولا اخفل خوب على اخوتك ستارونتا فيكيدوا لك كيدا دی بتدبیرو کی استاد پارا فيكيدوا لك كيدا ستا خلاف بس تدبیر جوڑ کی نقصان بدتا ورسی ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان دا انسان دا پارخ کار دشمن لے وسوسے اچی ستا او درونو پا منز کی با اختلاف را پیدا کی دا یوسف علیہ السلام رونا سنا پویا نو ډیرو خيارو د یو پیغمبر زامن د بل پیغمبر نوسی د بل پیغمبر کړوسی پلار پنیکو د پیغمبرانو خاندان دی او دا خوب بالکل واضح او
شیطان به د هغوی په زړه کې وسوسه ورواچي، حسد به پیدا کی، سترګې به وله پټې کی، داسې حرکت به وکړي چې یوسف علیه السلام ته به تکلیف ورسېږي، خپله به ځان رسوا او بدنام کړي. نو ځکه یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام منې که ویرونو ته دا خبره بالکل مخکاره کوه. ونحن عصبة، او من یو قوت والا ډله یو. باباجي دې دوه کم عمرو سره مینه کوي، دوی خو د خدمت جوګه نه دي چې د بابا خدمت به وکړي. او من یو جماعت یو چې ښه قوت راکشتري. ان ابانا لفی ضلال مبین، بېشکه زمونږ باباجي لفی ضلال مبین، ښکاره په خطا یې کې دی. کلو غلطي کوي، موږ ځوانان یو طاقتمن، موږ له توجه نه راکوي او ماشومانو ته ګوري. او بیا وایي بنیامین سره دونه مینه نشته، خو یوسف سره ډېره مینه کوي. نو په څه طریقه دې ته د مخې نه لرې کول غواړي. اقتلوا یوسف، یا خو یوسف علیہ السلام قتل کې، او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم، یا لرې وغورځوئ دلرا، او اطرحوه وغورځوئ دلرا ارضا په یو بل ملک کې، یخل لکم وجه ابیکم، چې خالی شي تاسو ته مخه د پلار خپل، د پلار توجه به تاسو ته شي. وتكونوا من بعده قوما صالحين، وتكونوا او شیب تاسو من بعده د دین رستو، د یوسف علیہ السلام د قتل نرستو، قوما صالحین، نیکان قوم بشه. یا د پلار توجه به در تراشي، حالت بم درست شي، یا به معافراتو کینو قوما صالحین، نیکان بشو. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، اول یو ویون کی د دوینا پدې لسرونو کې یهودا یا روبیل اویل. قال قائل منهم، اول یو ویون کی د دوینا لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام وجنما، والقوه اغرزوی دل فی غیابت الجب، پیو گمنام کوي کې اغرزوی. یلتقطه بعض السیارت، پورته بکی دلرا بعض قافلے والا، سوک مسافر بے پورته کی. ان کنتم فاعلین، کچر خامخا تاسو دا کار کون کے، کدا پلار مخ اوسګارون کے، توجه ځان ته راړون کې، یا قتل کې، یا یو گمنام کوي کې وغورځوي. یلتقطه بعض السیارت، او بغو پورته بکی دلرا بعد السیارت، بعد قافلے والا لاروی براشی پورته بکی. ان کنتم فاعلین، کچری تاسو دا کار کون کې. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف، مشوره وشوله او بابا جی لراغلل، چل ول شورو دې په منصوبه باندې کار کوي. پلار ته درخواست پیش کوي، بابا جی ته ولې په موږ باندې اطمینان نه کې، اعتبار را باندې نه کې؟ موږ خو د یوسف رونه یو، څه پردي خو نه یو، زموږ ډېر خوښ دی، د زړه سرم دی، ډېر خیر خواهي ورسره کوو، همدردي ورسره کوو. نو که ته دې موږ سره پرېږدې، ځنګل ته لږ لاړ شو، سیر سیاحت دپاره چکر به ولګو، ماشوم دې زړه به یې خوشحاله شي، شپې به ازادې کي، لوبې به وکړي، میوې به پرې وخورو، ښه خیال به یې ساتو، حفاظت به یې کوو. نو ته په موږ اعتبار ولې نه کې؟ لږې را سره پرېږدې، ځنګل ته بوځو، چکر به ولګئ. ګوره موږ روزانه ځو، راځو نه بیا راځو، بس دغسې به نن دې بوځو، بیا به راشي. دې الفاظو نه داسې معلومیږي چې دوی مخکې باباجي ته درخواست کړی چې دا رور را سره پرېږده چې ځنګل ته یې بوځو، خو مخکې باباجي خبره نه وه منلې. نو دا ځل ډېر تاکید سره او اصرار سره باباجي له اطمینان ورکوي او کوشش کوي چې نن یې را سره پرېږده. ما لك لا تأمنا على یوسف وانا
له لناصحون. بابا جی ولې ته په من اعتماد نه کې اعتبار نه کې د یوسف په باره کې وانا له لناصحون، من خو ډېر خیر خوایو ده. ارسله معنا دې منګه سره پرېږده غدن سبالا يرتعو، لکه میوې به وخوري سرن به وکي ويلعب او لوبې به وکي وانا له لحافظون، موږ د حفاظت کو. بابا جی ورته سوی قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، یو خو چې دې زمانه بوزه نو زه خفه کېږم، د ده په لیدو مې زړه ښه دی چې نه وینم نو مې خفه کېږي. یو دویم نمبر دا واخاف ان یاکله الذئب، یریږم شرمخان به دنه اخوري وانتم عنه غافلون، تاسو به ناخبره یې. لک فکر وکړه دې کې بابا جی ورته دا نه وایي چې لوبې خو ناروا دي، تاسو ځنګل ته لوب ولده لوبې خو ناروا دي، دا ورته نه وایي. رونه د سیر و سیاحت په ازادۍ سره خوراک سکاک د لوبو ټوکو اجازت غواړي. یعقوب علیه السلام د هغې نه منع نه فرمایي او ورته وایي چې د ده چې تاسو سره زه نه پرېږدم، نو یو وجه دا ده چې دې نه وینم نو خفه کېږم، او بل را سره دا خطره ده چې ته شرمخې ونه خوري. نو دې نه معلومیږي چې سیر و سیاحت سیر و تفریح کھیل کود جائز دی. یعقوب علیہ السلام د لوبو منع نه ده کړې، پاغې بد نه دي ویلې، نو د شریعت په حدودو کې دننه لوبې جائز دي، او چې د شریعت د حدودو نه بهر شي نو بیا حرام دي. یعقوب علیہ السلام ولی ویل یریږم چې شرمخ به دنه اخوري. وی د کنعان په ځنګل کې شرمخان ډیرو، یو وجه دا وه. او دویمه وجه دا ده چې یعقوب علیہ السلام خوب لیدلی و، په خوب کې ویني چې د غر په یو ډیری باندې په اوچت ځای یعقوب علیہ السلام ولاړ دی، او د دغه غره په لمن کې ویښ کې په ځمکه باندې یوسف علیہ السلام دی. ناګانه لس شرمخان راغلل، په خوب کې لس شرمخان راغلل، او د یوسف نه غیر چاپیره شو، حمله کولې په اوغستل، خو په دغه لسو شرمخانو کې یو شرمخ راغی، هغه مدافعت وکړه، هغه اخلاص کړ، او بیا یوسف علیہ السلام په دې ځمکه کې پټ شو. دغه خوب یې لیدلی دی. د دې خوب تعبیر داسې رسته ښکاره شو چې لس شرمخان دا لس رونه دي، او په یوسف علیہ السلام د هر طرف نه حمله کړې ده، او په دې لسو کې یو کس یهودا هغه بیا مدافعت کړی دی، او بیا په ځمکه کې پټ شو، کوی کې وغورځاو، دا په ځمکه کې پټېدل شو. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی د دې خوب په وجه باندې یعقوب علیہ السلام دا ګڼلې وه چې دا لسرونه شرمخان دي، هم د دوی نه خطره وه، خو مصلحت یې په دې کې وګڼه چې تاسو نه خو زیریږم غالب یې مړ کې، دی ورته ونه وي. د یوسف علیہ السلام ورونو چې دا خبره واورېدله، نو بابا جی څه عجیبه غوندې خطره دی وویله، موږ لس کسان یو، خو یو قوت والا جماعت یو، ولې موږ به مړه یو څه چې شرمخ به یې رانه خوري، موږ خو به زدقې نه یو، موږ د څه شو چې موږ نه برور شرمخ وخوري. یعقوب علیہ السلام خپل پیغمبري شان سره د اولاد په مخ کې دا خبره ښکاره نه کړه چې هم تاسو نه خطره ده، بیا ښکاره نه کړله. وجه دا ده چې په دې د بچو دل شکني کېږي،
او دویمه خطره دا ده که پلار داسې وی نو درونو خپل منځ کې به دشمني جوړه شي او که دې وخت کې پرېږدي نو بل وخت کې به یو بانه جوړه کړي او قتل به کړي نو باباجي اجازت کوي چې بس پرېږدم یې در سره ځنګل ته بوځې سیل به کوي خو ما سره وعده وکړې چې ده ته به هیڅ قسم تکلیف نه رسېږي د ټولو نه چې وعده واغشته نو مشرې ورور چې روبیل دی یا یهودا دی هغه ته خاص طور باندې سپارښتنه وکړله چې ګورې ماشوم دی اوږې نه شي تږې نه شي بل څه سختي او تکلیف ورته نه رسېږي او ته به یې ډېر خیال ساتي ګورې زر به یې راولې ویرونو یوسف علیه السلام د پلار په مخ کې په اوږه باندې سور که او نمبر په نمبر روکیا راځه د ما په اوږه سور شه او بل ورته یاله روکیا راځه د ما په اوږه باندې سور شه روان کړی دی یعقوب علیه السلام ورسره څه ځای پورې روان شوی دی یو غټه ونه وه هغې پورې یعقوب علیه السلام او بچی ټول روان شو بنیامین ماشوم کور پاتې و او یولس زامن چکر له روان دي دغې ونې سره یعقوب علیه السلام یوسف خپل وروڼو ته حواله کړ او دې کور ته را روان شو شجرة الفراق د جدایۍ ونه ده دقه ځای کې باباجي کور ته را روان شو زه بچو د خدای په امان خو چې د باباجي د نظره پناه شو نو یو ورور یوسف علیه السلام په اوږه باندې چې کینولې او روان کړی کوشه په ځمکه باندې ده ورکوټې خو نه لالا ودرېږه که نه ګوتې نه مې ونیسه زه خو در سره منډه نه شم وی راځه راپسې په قار شو ورته یو تې نه پړق وویسته بل تې نه پړق وویسته وی لالا زه خو ډېر ورکوټې یم او خپو کې مې دونه طاقت نشته منډې د پسې والې نه شم لږ رو روځی که نه زه خو درځم د پسې خو د پسې تللی نه شم پړق ته وباسي منډه که منډه که هغه ستوري څه شو چې اوس درته سجدې وکړي اسپومې او نور څه شو چې اوس درته سجدې وکړي کله یو ورور له ورشي کله بر لور له ورشي لالا لالا یو لالا کې هېڅ سړیتوب پکې نشته همدردي پکې نشته یو هم ته پړق وباسي بل هم ته پړق وباسي تفسیر قرطبي وی دې نه معلومیږي چې وروڼو ته د یوسف علیه السلام خوب په څه طریقه رسېدلی و یولس ستوري او نور سپومې سجدې کوي و راشه که نه هغه نور سپومې درته سجده وکړي راشه اوس دې ستا هغه نور او سپومې په کار شي هغه ستوري دې په کار شي په جړا شو منډه نه شي والی هغوی ته پړق هم وباسي او راکاږي را شابه یوسف علیه السلام ماشوم جاړي آخر یهودا ته مخ ور واړو لالا ته خو د ټولو مشرې ته زما د ماشوموالي ته وګوره زما د کمزورۍ ته وګوره د باباجي بوډاوالي ته وګوره د هغه په حال رحم وکړه د خدای دپاره هغه خپلې وعدې یادې کړې چې تاسو زما مخکې بابا سره څنګه وعدې کولې چې دی به ډېر خوشحاله وي دی به میوې وخوري میوې د سر وخوري دلته ما سره څه کوئ دومره در تاسو خبرې وعدې ایرې کړلې په ماشومه ژبه باندې فریاد شروع دی د یهودا په زړه کې رحم راغی او وروڼو ته وایي چې یوسف علیه السلام ته وایي چې خفه کېږه مه چې زه جم دیم نو دوی تا ته نور تکلیف نشي رسولی الله پاک د ده په زړه کې رحم راوسته او نور وروڼو ته وایي چې بې ګناه ماشوم دی ګورې وجنې به نه هغوی چړې مړې ځان سره وړې وې چې دی به لاله وجنو به وی پام کوئ بې ګناه ماشوم به وجنې نه دا عظیمه ګناه ده د الله نه ویریږئ او داسې به وکړو چې دی به کور ته بوځو خو ده نه به کلکه وعده واخلو چې ګورې باباجي ته به ال نه وی هیڅ شکایت به کور نه کوي او دی به کور ته بوځو هغه ته وایي وروڼو ته وایي دی کور ته بوځو وروڼو ورته وکتل خاص یاڼه ته خو ډېر هوښیار یې
منگ ستا پا مطلب پویگو بابا تا نمبر جوڑے اوس دانو تا مخامخ کیا چیز دیر خطڑے ما دل دا مرگا بچ که نزان لا نمبر ما جوڑوا او که مزاحمت کیا نو گوری منگ نه زوانانیو هر یو حٹا کٹا تا یو کسی ترا ندان خلاصولی نشو دا ماشون دی اسم سویلی نشی دا خبر کیا نو تا وجنو ناغا پویشو چه نه زوانان دی او چې په ما یو گزارو کی نوس به می قطری قطری کی خا دیده نه بچکو منا پلار لی بوزونه خو وجنه ما ځکه ماشوم پاک دی ګناهګار خو نه دی ده خو څه ګناه نه ده کړې دغلته یو شاړ کوی دی او په دې کوی کې جاخی دی ماران لړمانان دی خو چې کوی ته دی وغورځو نو چته مار لړم به وخوري نو مړ به شي نو ته خو به د قتل د ګناه نه بچ شي ستا مقصد دا چې د بابا مخه اوزګاره شي نو بس د بابا مخه ته اوزګارېږي او کوی کې ماران لړمانان دی هغوی به وخوري او که د کوی د مارانو لړمانانو نه بچ شي چې ته یو قافلې والا به راځي که کوی نه اوبه راوباسي دی به برقې پورې ونښلي بس هغوی به یوسي ملک به ترې اوزګار شي په دې باندې د ټولو ورونو اتفاق راغی چې بس کوی ته یې غورځوو کمیسې ترې نه وویستو لاسونه یې وله وتړل او برقې پورې کمیسې ترې نه وویستو لاسونه یې وله وتړل او برقې پورې په پړي وتړل کوی ته یې ور روان کړ ماشوم جاړي فریاد کوي لالا ما کوی ته مه غورځوئ یو لالا کې انصاف نشته کوی ته یې غورځوئ دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام الله پاک راولېږه او په دې زړه زړه کې ورته خبره ور اچوي اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون خفه کېږه وخت به داسې راشي دارونه به تا ته ملامته ولاړي دا به بېوسی تاله به الله اقتدار درکړي دوی به تا نه پېژني ته به دوی ملامته کولی شي ته به دوی له سزا هم ورکولی شي د دوی د لاسه ستا مرګ نشته خفه کېږه مه وجلې دې نشي نو د دې خطرې د وجې نه قافلې والا سره د یوسف علیه السلام رونه روان دي او بار بار ورته وایي چې ګوره دا غلام دی دی د تیښتې عادت دی د تیښتې عادت دی او تړلی ونیسئ او پرانځئ ما دی ګوره ټوپ هم وایي ښه اوس به د دې اوښ نه ټوپ کړي او په منډه به د نه وتښتي را لاندې کولی نه شي چا ته پته ده چې څومره قیمتي شخصیت چې کائنات کې د ده قیمت نه برابرېږي او ناواقفه قافلې والا مصر پورې تړلي بوزي او وروڼه ورسره روان دي او داسې په اشاره ورته وایي چې ګورې الو نه وی او په مری ګوته راکاږي ګنې حلال به دي اوس به دې حلال کړو دغه نورې قصې زیاتي قرآن نه بیانوي او قافله مصر ته ورسېدله اوس د مصر په بازار کې اعلان وشو چې موږ سره یو غلام دی او که څوک یې اخلي راشئ ماشوم ډېر خشته و د لرې نه چې چا لیده یو ته وایي بل ته وایي قافلې والا سره ډېر خشته حسین او جمیل ماشوم دی یو ته وایي بل ته وایي د مصر په بازار کې اله ګوله جوړه شوه او ډېر زیات خلک د ماشوم لیدو دپاره راغلل قیمت ویلی کېږي بولی شروع شوله هر څوک بولی در رامخکې کېږي زه په دومره پیسو اخلم زه په دومره پیسو اخلم عزیز مصر خبر شو دا هغه قسمت کې و دا خبره چې دی بیا واخلي یوسف علیه السلام یې د سرو زرو سره وتلو د هغه د وزن برابر سره زر قافلې له ورکړي شو سپینو زرو سره وتلو مشکو عنبرو سره وتلو ریشمی کپړو سره وتلو د دنیا قیمتي څیزونه به یې راوړل
او یوسف علیہ السلام به هغې سره تله او قافلې والا به هغه ورکول. ډېر قیمتي قیمتي لال جواهرات، سره زر، سپین زر، ریشمی کپڑے دا ورکړې شولې او یوسف علیہ السلام په بیه باندې واغشته.